ځکه دا ګورې زه تاسو ته د زړه نه نصیحت کوم او دا نصیحت داسې په اخلاص به تاسو ته څوک ونه کړي. ما مختصر ژوند کې ډېر څه لیدلي، یو دا خبره ما لیدلې ده یقیني چې د مرګ نه بعد ډېر زر د انسان د خلکو نه هېرېږي او ډېر لږ خلک په دې دنیا کې داسې دي چې د مرګ نه بعد هم خلک د ده سره ښېګړه کوي، د ده لپاره دعا، د ده سره منډه په بچو کې او په خپلوانو کې. نو ځان به د دې بچو او ښځو دپاره لیونی کوئ نه ګورې، د هغوی چې کوم حق دی هغه ادا کوه بس، او نور د خپل آخرت غم کوه، د ځان غم وکړه. دې قبر کې وګوره ما ورته یوازې شپه تېره وګورئ، یوازې نه به دا ښځې نه به دا بچي او نه دا خپلوان نه دا یاران. زه تاسو ته نه یم چې د بچو حق ما ادا کوم، په دې زما مستقل بیانونه دي، د ښځې حق، د بچو حق، د مور پلار حق، د ملګرو حق، د ګاونډي حق، حقوق به ټول ادا کړې، په هغې کې به کوتاهي نه کړې، خو په دې تمه به نه پرېوځي یاره که زه لاړم نو دوی به دا وکړي او دوی به دا وکړي. کیدی شي خو هغه خبره به کیدی شي کې ده. او دا مال دومره خطرناک شی دی که نه چې کله یې مخامخ څوک ویني که نه نو زه ارادې ټولې ګډې وډې کېږي اکثر. نو چې کله ستا دا بچي ستا دا مال ویلي کوم چې تا جمع کړی، که ته بیا په دې تمه کړي چې بیا به جومات جوړ کړي او بیا به په ما پسې ولګوي او بیا به دا وکړي، ګرانه ده نو چې دا مال هغوی ویني او بیا یې ولګوي او ستا دپاره یې ولګوي. ته دې پناه د تورو خاورو لاندې پروت یې، ستا دپاره به یې ولګوي. ګرانه ده که نه څه وایي؟ ګرانه ده. نو ځکه لږه ګزاره خپل آخرت ښایسته کړه. ته که د دې دنیا نه لاړ شي که نه او هېڅوک دې نه یادوي او تا الله وبخي که نه، تا ګټلې ده، ستا دې ته ضرورت نشي تا څوک یاد کړي، ستا دې ته به ضرورت نشته چې ستا په نوم څوک څه ورکړي چې الله دې وبخي تا دومره څه کړي. او داسې نه چې دنیا مو خپله خرابه کړي او آخرت مو خپله خراب کړي. الله دې موږ په حال رحم کړي. ښه نو دی به کوي سره دې سره، یعنې دا غټه خبره ده، د احود غره مره سره او 3 ورځې دې په ما تېرې شي او ما سره دي، نو څه به کوي؟ وی الا شیئا ارصده لدین، د 3 ورځو نه که زیات څه شی پاتې کېږي هغه به څه شی وګوته کېدی، که د چا قرض را باندې و نو هغه له به څه شی کېده. دا حرص دی د قرض د واپس ورکولو، مدي دپاره د حدیثو. ښه نو دې نورو سره به څه کوې یا رسول الله؟ الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، دا به د الله په بندګانو کې داسې ورکم، داسې خور ور به ورکم د الله په دې بندګانو کې، داسې مال مزه کړي. الله دې موږ ته داسې مال نصیب کړي او بیا دې ورسره الله زړه هم راکړي. مال خو کله سړي ته نصیب شي خو زړه نه وي، او دا چې مال نه وي سړی غټې خبرې کوي، زه به دا وکړم او زه به دا وکړم، خو جرایي شي که نه کله بیا کله شونډې رپېږي، کله یې خوله وچېږي او کله یې لاسونه رپېږي. نو زړه م غواړي، معلوم پکار دی ورسره زړه پکار، او چې زړه دي که نه چې زړه دي غټي او مال دي دومره وي نو دغه دومره مال به م ته ولګي، ځکه چې هلته زړه څه دی؟ زړه غټ دی. او چې زړه دي وړوکی او دومره سره مالي ته به ونه لګي، ولې؟ زړه وړوکی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا و چې سپارش به هم کو چې بچا به قرض نو دې کسانو ته به سپارش وکړو چې ده ته صبر وکړي یا ورته دا قرض کم کړي یا یې ورته معاف کړي. وګوره صرف مال لګول نه دي، ګوره اکثر خلک دا وایي چې ته چې دا ووایي چې مال لګوي د الله په لاره کې او دا وکړي او دا کوه، موږ سره خو مال نشته. صرف مال لګول نه دي د خلکو دپاره، د خپل مقام او مرتبه دا به هم د خلکو دپاره لګې. لکه اوس ماته مثال کې پته ولګي چې که زه د دې پلاني دپاره سپارش وکړم یو سړي ته زما خبره اوري، ماله پکار دي چې زه ته سپارش وکړم. یو سړی په کلي کې مخوریز دی، په قوم کې مخوریز دی، په ملک کې غټه عهده ده، دینی غټه عهده د مسلمانانو قدر او عزت کوي، دله پکار ده چې د خپل مقام د دې خلکو په خدمت کې ولګوي او هغه د خلکو سپارش کول، صرف په قرضو کې نه، په هر څه کې.
یو سړی بیمار دی علاج پیسې نشي ته هسپتال ورته سپارش وکړي سړي باندې قرضه ده ته لاړ شه کس ته ووایې چې یاره معافي کوي ورته لګه ورته یا اسانتیا وکړئ یا ځان له مزدوري ګوري یا بل څه بل څه و دېسې ګوره جابر رضی الله عنه دا وایي جابر رضی الله عنه خو پېژنې که نه د کټه قصه څه ده پلار یې احد کې شهید شوی او په ده باندې قرض ډېر پاتې شوی دی وایي چې اصیب عبدالله رضی الله عنه خپل پلار یادوي جابر بن عبدالله د پلار وی هغه احد کې شهید شوی وترک عیالا ودینا او شاته بچیم پرېښودي او قرض یې پرېښودی او ټول لوڼه وي دا یو یې زوی او دی وړوکی و کم عمره او قرض یې پرېښودی او ځوانان سختې تېرۍ ګورې او زه حیران یم د نن سبا دې ځوانانو ته په معمولي سختو کې بیا ګډوډي او بعض پکې لا نشي شروع کړي او غم پې کمو او څوک پکې خودکشیانې وکړي او څوک چې د ټپو غزلو ته پروت یې غم کموي ځوانان سختو ته د الله د توفیق نه بعد مخامخ کېده دا کار د ځوانانو دی دا د ښځو نه دی دا د ماشومانانو نه دی او نه دا د بوډاګانو دی دا کار د چا دی دا د ځوانانو دی نو مضبوط اوسه په هر حال کې اوس دې جابر ته خویندې